ولی د خدای لیدل غواړي ولی دې مسما پښه طاهر سم حقانی دې ایوب علیہ السلام د الله پاک یو نازول پیغمبر او د ابراهیم علیہ السلام په کړوسو کې راځي غالبا چې د حضرت یوسف علیہ السلام نوسی دا غمور نو ډیر خاندانی لحاظ سره لری شو کافی فاصله و په مینس کې خو الله ورته نبوت ورکړو په دې عراق کې یو علاقه ده موصل ښار ورته وي په هغه موصل ښار کې یو قصبه ده نینوا تقریبا خاریه ده هغه زمانه کې هغه نینوا ښار ته الله پاک یونس علیہ السلام را لے گئے او په دغه علاقه کې الله لوط علیہ ایوب علیہ السلام هم پیغمبر را لے گئے دې دوړو پیغمبرانو باندې داسې زبردست امتحانات الله را وستي چې سړی هغه بیانوي نو ویښته پې نه قدرېږي ایوب علیہ السلام تا اللہ ډیر مال دولت جیداد دا ورکړو اولاد و زامن ویلونه او د هر یو د پاره ځان له کور جوړ کړو د زمیندارۍ د پاره زر غویان د قلبې د ځمکې د اړولو لپاره 1500 قلبې وزره ګډې بيزې وي 3000 اوښان او په زرګونو باندې داغه وخت په تقاضا غوا وغیره وي بشمار دولت هم الله ورکړو پیغمبر هم دې الله دولت هم ورکړو یو ورځ په ذهن کې یو خبر رااله زړه کې یو خبر رااله خله باندې نه دی او د پیغمبر شان ډیر اوچتي نو الله کله کله هغه وړه خبره د پیغمبر د پاره ډیر لوی نوې چې یاره زما په شان مالدار او زما په شان دولتمن او زما په شان د اولاد خاوند دا به بل څوک دی دا زامنو له بیل بیل کورونه او بنگلې جوړې کړې نو یو زوی وي چې موږ تاسو ټول له دعوت کوو دعوت تاسو ټول راشئ اوس دغه و زامنو او ویډونه وی او بیا د زامنو خزی وی او بیا انوسیو دا خو یو لوی پورا ځان له قبیله و مستقله نو د خپلې بیبي ته وی د بیبي نوم رحمت بیبي دی هغې ته وی چې ما او تا به دلته پاتې شو د دې کور د څوکۍ لپاره دغه کور خو د هر قسم مال دولت نه ډک چې د یو سړي دومره غټه زمینداري چې هغه زر غویان د زمیندارۍ لپاره ساتي او په زرګونو ګډې بیزې اوښان دا وي خلې دولت په دې کور کې به هم څه پراته وي وی تاسو ټول لاړ شئ اول ته روټۍ به وخورئ
بیا چې تاسو فارغ شئ راشئ نو موږ به لاړ شو. دوی چې تللي دي او روټۍ ته ناست دي او شروع یې کړې ده، پوره آبادي پې الله دپاره نه کښېنولې. هغه بچي، هغه لونه، هغه زامن، هغه نوسي، هغه کړوسي، هغه ټول پکې وفات شو، شهیدان شو. دې چې خبر شو ډېر لوی غم او خفګان او پریشاني کړه. په زرګونو نوکران ورسره وو. چاته یې وویل چې دا غویان بوزو، چاته یې وویل دا ګډې بیزې بوزو، چاته یې وویل دا اوښان بوزو، چاته یې وویل دغه پټی ستاسو، چاته دا مال او دا دولت زه څه کوم. زما بچي لاړه، زما نوسي لاړه، زما کړوسي لاړه، زما ګیان دې لاړې، اوس ما او بوډۍ مې پاتې یو، زه او زما ښځه. تر دې پورې چې دې بیبي به خدمت کو او چېرته یو ټوکړه ډوډۍ یې پیدا کول او دوی به په شریکه باندې خوړل. او د دې سره سره الله پاک بیماري هم راوسته، ټینشن ورته ولګېد. په دې زمانه کې ورته ټینشن، هلکه چې د چا دومره لوی لښکر بچي وفات شي نو ټینشن به ورته نه راغلی. مونږ خو دلته کې ټماټر ګران شو، پیټرول ګران شو، الوګان ګران شو، نو ټینشن راته راغی. هر وخت یې په ټینشن کېږو، خدایه پاکه دا به څه کېږي، دا به څه کېږي. په دې غم کې یو که نه یو؟ په ایمان یې ووایم. هر یو ملګری په تیاره کې هر سړی یریږي، خو څوک کله وایي او څوک نه. تاسو ټول په ټینشن کې هر وخت په دې غم او پریشانۍ کې چې نن خو مې ټماټر په 50 روپۍ باندې کیلو راوړي، خو چې سبا ده به په اتیایي که په سل. ځکه قیمت خو دلته ریټ خو بس یو درې کې ده که نه، خبره روانه ده. نو دی بیمار شو. بعضې اسرائیلي روایاتو کې غلطې خبرې راغلي د ایوب علیه السلام متعلق، چې د ده په بدن کې چینجي وشو. زمانونو دا خبره یاد وساتئ، الله په پیغمبر باندې داسې بیماری نه راولي چې د هغې نه خلک کرکه کوي. دا په پیغمبر الله نه راولي. دغه هسې ډکوسلي دي، دغې ته اسرائیلیات ویلی کېږي. دا فرضي خبرې دي، یهودو د ځانه جوړې کړي. بس یو بیماری پہ اللہ راوستا سختا، او زوی مدد دی ٹینشن دا غټه بیماری دا بلشتا دا غم دے کنا، غم زړه ته کوز نشو چې دا دومره لوی لښکر بچي لاړل او د مال او دولت نه خلاص شو. د دې نه غټ لکه ما استاده چې چېرته یو 50 روپۍ ورکړي شي، 50 روپۍ چې په کومه لار تللي یو، چېرته په هغه لار پرېوتي نو کوم 50 پیرې په هغه لاس ونیسي، اخوا دې خوا ګورو چې چېرته په دې بوټو موټو کې خو به دا 50 پروت نه وي. یو 50 پسې بیا خوب نه راځي. د هغه اربونه روپۍ لاړې ډوبې شوې. یو سپی خلکو ساتلی، سپی مردار حیوان دی. دغه سپی دې مړ شو نو ډېر خلک مې لیدلي ورته جاړي، ورته جاړي. سپی خو مردار شی دی، ستا د جنس نام نه دی، او د هغه خپل سکه بچي دي، دا به غمجن نه وي، هغه دردمن نه وي، هغه ته به بیماري نه لګي. نو روایاتو کې راځي چې 7 کاله دته دا بیماري وه، یا زیاته وه یا کمه وه، روایت پکې مختلف نور هم راغلي دي. 7 کاله دی په سخته بیمارۍ کې بیمار، خو ده پې صبر کو. دا کمال پکې و. یاد وساته هره بیماري چې در باندې راله او صبر دې پې وکړو، نو یو دا ده چې الله نه کومه دعا غواړې هغه به قبلېږي.
او دویمه خبره دا ده چې الله به درته هغه مرتبه درکړي چې په 1500 کاله عبادت کې ورته ته نشي رسېدلی، په سوونو کاله عبادت کې ته هغه مقام او مرتبه ته نشي رسېدلی. نو الله جل شانه د صبر په بدله کې هغه ته څه ورکړه؟ ارکض برجلک، دا خپلې خپې دې ځمکې ته ووه، هذا مغتسل، یو چینه به دلته راوځي ولام به ټولې بیماری به دې ختم شي، دردونه به دې ختم شي، ټینشونه به دې ختم شي، تکلیفونه به دې ختم شي. و شراب سکې هم سکه هم دا اوبه الله جوړ چې جوړې کړه نو هغه بچي م ورته الله را ژوندي کړه او هغومره بچي ورته الله نور ورکړه. تاسو فکر وکړئ، دې ته خیال وکړه. مقصد د خبرې زما دا دی چې دا دین مونږ ته مصایبو کې را رسېدلی دی، خو چې په دغه مصایبو دې صبر وکړو نو الله به مرتبه د دنیا کې هم درکړي، آخرت کې خو خود ده. اصل بدله په کوم ځای کې ده؟ آخرت کې ده.